بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم یو ملګرا ستل اور ملګرتیا کول نوجوان په زندګۍ کې دا اهم شای وي نو اوس ملګرتیا چو سره کول پکور دي ایدی په بری کې یو څو اهمي ضروری دي مشرونو خبره عرض کول غوړو حضرت سعید بن مسیب رضی الله عنه دی حضرت عمر رضی الله عنه دا ارشاد نقل کړیا څخه اور رختونی ملګری جوړوي یعنی چې ملګری جوړي څنګه خوي او رختون کوي رختیا یې او دغه په سویره کې ژوندۍ تیروي هغه به خوشاله په وخت کې ته زینت وي او مصیبت په وخت کې به ته مدد وي او څه کله ته د خپل ملګری په باره کې څه بعضی خبرې ووري نو دی هغه بهترین تویل کواتنه مو ملګری داس نشي کېدای شي د دسي وي کېدای شي د دسي وي د دسي دي ته تعویل یې لشي الله څه کله ته د هغه دی بده یقین وي بیا خیر د تویل ما کوا ان ته خپه دي چې کوم سړی څو بسیای دا یقیني رښتیا یې بیا خټیک تا ورنه کته ته چو دی ملګری په باره کې څه خبرو کوته زناغه کېدای نشي د دسي کېدای شي د دسي خبرې کېدای شي به دسي وي تعویل وته کو بهترین خپل دښنه نوري اوسه او هغه ملګری نه هم زون وري استا ساغه امانتدار نوي او امانتدار صرف هغه سره کېدل شي چې څوک الله نه ډریږي د بدکورا کسونو محفل نه او صحبت نه زون ستا ورنه دغه بدکاری به ته هم زدا کی او هغه خپل ځون ته رزدور ما جوړوا مشوره صرف هغه خلکو نه خلک چې الله نه ډریږي علقمه الطاری رحمت الله علیه مرګ وخت نږدې خپل بچی ته وصیت کوي چې اے بچیا کچې ته د خلکو ملګرتي ته ضرورت پیښ شول چې خلکو سره ملګرتیا وکي نه به ځون ته هغه ملګری جوړ کا کچې ته دغه خدمت کوي نه غادي ته حفاظت کوي او کچې ته هغه سره کینی هغه په خپل مجلس کې تو زینت جوړي خلکو دې سره ډېر خسرای دا مسول ډېر خو ډېر نر ډېر تکړه او کته باندې څه مشکل راشي هغه تو سره ملګرتیا او مدد کوي او د اخکاس صحبت اختیار کا د سکاس یعنی صحبت به اختیار کا چې ته دې پر ته چې ته خلکو ته لوس ونی سي خیر ټول ولې پر خیر د خیر ټول کا خاندسي سری ملګرتیا وکا کچې ته تو سره څه خوبي وي نو کچې ته کې څه خوبي وي هغه ته ذکر کوي او کچې ته کې څه باد وي هغه د خدمتولو کوشش کوي تا هغه نه څه غوړي بخل ورکې نه کوي او کچې ته خاموش وي هغه ته سره خبرې کوي ته باندې څه مصیبت راشي هغه ته سره غمخوري کوي کله څه کومه خبره کوي یا دې ته خبرې تصدیق کوي او کله څه ته څه کور اراده وکي هغه ته بهترینه مشوره دی کوي او کچې ته په دوه کسونو کې څه اختلاف رائے راشي یعنی ته ملګری دا تو چې سره اختلاف راغلو دی ته ملګری ته رائے ته ترجیح ورکړي یا مثال ته اندی ملګری سره اختلاف راغلو نو خپل رائے ته ترجیح نه ورکړي ته ول ته ترجیح ورکړي د سیم ملګرو سره ملګرتیا کوه او که د سیم ملګری ته پر ته خیر ټولول شروع کی خیر ټول که خدای سړي ملګرتیا ما پرې دوا د دې علقمه عطای رحمت الله خپل بچی ته نصیحتونه دي دا ډېر بهترین نصیحتونه وصیت دي ملګرتیا نه سې کسونو سره په کور د څه کې دا صفاتونه موجود وي او به دا ملګرتیا مثالی ملګرتیا وي اول خو د سې ملګری لټول په کوی دا ټول صفاتونه ورکی او کنه وی کم از کم د سې ملګری زون ته ولټوا څه کم از کم څه نه څه تا صفاتونه کې خاصه صفات ورکی وي کنه بیا به تو ملګرتیا مثالی ملګرتیا وي او تو ملګرتیا به فایده مند ملګرتیا وي یو دی آداب ماهر کولا تو صرف هغه کس سره ملګرتیا کوه چې هغه تو روز پټ ستر شي او تو عیبونه پټ ستي په مصیبت کې تو سره در سره وي په خوشحالۍ کې تو ته ترجیح دی کوي او د تو د خوبیو ذکر کوي او تو بده په خپل ژبه باندې بالکل نه وروړي بلکې کوشش ادا کوي چې دا بده تو کې ختم کی ای تو اسلو کول کوشش کوي او کله چې ته ملو نشولو د سیملګرا پس به خپل ځون ته کې نه د خپل ځون ته بل نسې کی دایته لپاره عافیت تا حضرت علی رضی الله عنه اشعار یې لیدي
څنګه دي نه ملګرو څه د خلکو سره ملګرتیا کوي هغه تصدیق کوي څنګه مفهوم دا غدا چې تو رښتونی ملګری هغه دا څنګه تو سره در سراوي ایتو نفع دي پر خپل نقصان کوي او کچې ته د زماني مصیبتونو په تو باندې راشي نه خپل خوشاله پری دي تو خوشاله ایتو راحت ایتو آرام غوړي بعض علما فرمایي ته صرف وو کسانو سره ملګرتیا کول پکور دي یو هغه ستغه د دین خبر زده کی او ته نفع دیږي او دویم هغه ته هغه ته د دین خبره وخایي هغه باندې عمل وکي دریام کاس ملګری نه دی جوړول پکور نن موږ ته خپل ملګری وګورو چوک جوړو الله تعالی د مفي وکي یا په فیسبوک باندې یا په واتس اپ باندې یا په سکایپ یا په ایمی باندې یا عام معاشري کې کلی وطن کې موږ ملګری جوړو خاصه د ځون کې تو سبیل کلی غنه یعنی ذکر هم نشکولا د سیملګری نن سبا موږ ته شروع کړی یو خیر سړی دا کولا سړی څلور قسم ته دا یو ډیر خوګ څنګه نکله هم زړه نه رډکیږي دویم بالکل تاریخ څخه هغه سره کله هم زړه نه لګي دریم خوګ او تاریخ یعنی ټوک ترش سمو دی نو د سره مخکې د دینه څخه ته څه حاصل کی ته هغه نه څه فائدہ حاصله کا اور څلورم مو دا وایي چې نیمکینو ټوک وخیا سکله د دې ته ضرورت وی ورسره صحبت اختیارات سکله ضرورت نه وي ځونو نورې ستا امام جعفر صادق رضی الله عنه فرمایي سپینځه کسونو صحبت ما اختیارې ملګرتیا ما کې پینځو کسونو یو هغه کس څنګه درویغ جوړتي زګه ستبه دی هغه په درویغ دوکې کې رغلوي نو ته به هم به سبونه دوکا خولې وی او دا درویغ د شراب په مثل دی لکه شراب سړای خربوي اندسې د بشخون کا عملګر حکم دا سړای هم خربوي دویم بیوقوف سړی سره ملګرتیا ما کو صحبت ما اختیاروا ځکه چې د بیوقوف صحبت کې څه फायदा نشته هغه به ته نه درسول غوړي خو بیوقوف ته دی واجب نه ته به نقصان در ورسي پیږي په پنا او دریم بخیل سره هم ملګرتیا ما کوا ځکه څه کلام ته تاسو ضرورت شي نه هغه به دې ټیم کې تاسو سره ملګرتیا پرې دی تعلق به سره ختم کی او څلورم بوزیله کا سره ملګرتیا ما کوا ځکه ستب دخنو په هغه کې وي دخنو سره په لنجې کې وي دوه بازونو کې تو پرې دي نو به تختی او ته به مدد ونکي او ځون خلاصول به عافیت وګڼي ته بزیټم کې ځون خلاصوا اور پنځم فاسق صحبت ماګوا ځکه ته دا به تو په وی لګمه عوض باندې خلکو باندې خارج کی خلکو عرض وکړ چې وی لګمه څه مطلب ده او ته وای فرمایلی چې د لګمه هرڅ دی پاره ستا لقمه مو ته ملويږي لقمه منه یعنی و مړې ته ملويږي د سینې ته لقمار نه ختم شي یا ملو نشي نه غ لقمه ملويږي ته به لقمه وخري ته بور باندې خارج کی یعنی وی مړې په بریک بدلې کې به خارج کی نه فسق خلکو صحبت نه زون ستا فسق چوک دی هغه ته علماءونه ته پوښتنه کو ابو سليمان فرمون دا سودو کسونو نه علاوه بل څه سره ملګرتیا ما کوي او سړي سره ملګرتیا کوي څنګه تو خپل دنیوي معاملاتو کې تو ته फायदा درسي او هغه ته نه फायदा خلی او دویم هغه کاس څنګه سره ته نستای کوي هغه دی واجب نه تو خپل اخرت جوړیږي دین علاوه بل څه سره ملګرتیا کول بالکل سراسر بیوقفتوب ده حضرت امام غزالی رحمت الله فرمایي چې خملګرا خپل ملګری ته دنیوي ګاټه هم ور کوي او اخروی ګاټه هم ور کوي او بعد ملګرا د دې ملګری لپاره بدبخت وي سوره نادان او بیوقوف دي هغه بیا ان دمت تی واجنه چې بیوقوف ملګرو سره ملګرتیا کوي بیا خپل غخونه کټوي او قرآن پاک دې طرف ته اشاره ده سډیر ظلمون په سبب قیامت پوری سي په خپل لسونو باندې خلیل لګوي سکاش کوم پیغمبر په سیتر ته نه لوړوا او فلنګي کاس ملګرتیا مو بالکل کړی نه و ایدی واجنه د عقل مندې ته قضا هم انداغه ده ملګرتیا کوي نیک سړای زون ته ولټوا نیک کاز زون ته وګورا دین علاوه بل څه سره ملګرتیا ما کوا ځکه چې بعد مګر همیشه دې پر سړی ته نقصان ور کوي طبيعت نه غلا کوي څه مطلب چې وسړی خطو بیا ته به دی باندې هغه اثر کوي بعد طبيعت هغه باندې دا اثر کوي نو طبيعت نه غلا کوي او انسان دې زر د خپل دی ملګری
په خواهشاتو باندې روانيږي لکه څنګه یو شی په جسم باندې اثر کوي اندانو نه په اخلاق باندې اثر کوي لکه غشه ده غوټه ده ګزور ده په جسم باندې اثر کوي اند سبا د اخلاق د په اخلاق باندې او په روح باندې اثر کوي بیا دې واجب نه خمل ګرځون ته خپل اول پکور دي شاعر یې دی فرسه ولا څنګه ترجمه دا غي اے اورورا بدترین ملګری هغه ده یعنی بدترین ملګری نه ته ځون وریاسته او بدترین ملګری د بدترین منګور نه هم ساخته نو بس الله تعالی د موته ستا د علماو د مفتیانو د کاریانو د حافظانو د تبلیغیانو د مجاهدینو د مبلغینو د مدرسینو د نیکو دیندارو زاهدانو خلکو ملګرتیا الله موته نصیب کی خو کدا خلکو ملګرتیا موته نصیب شله بس د دنیا جوړه آخرت هم جوړ ده دنیا کې خوشاله آخرت کې هم خوشاله ادي ابا خوشاله خپل پردي معاشره هم خوشاله انا افسوس خبر دا غته بس موته ملګرتیا خلکو سره څو خاګړي دنس داوي او چوک خو درویشغن وی چوک خو غیبت کوي چوک خو دوکي کوي او پیسې په سودو باندې او په ګناونو باندې ګټي او خرج کوي او محفلونه د شراب ولا کيم کوي بس دا متصدر خوان کوي اندا واجه سنن معاشره دا ناسور دا او معاشري کې وړو کټه ایو بل نه تانګ دي واجدات ملګرتي انتخاب نکو ایواز زمانہ د سی وځ خلکو بزون دي پره یو عالم ملګری جوړ کړو جماعت امام بزون ته ملګری جوړ کړو سالموز بو شو سره نوز بو نه ډیر څه بز د کولو بس افسوس خبره ده سنن خلک د خپل عقل تابع شولو د غلطو ملګرو تابع شولو اغه د علماو نفرت پیدا کړل وګوره کوم کاس عالم نه نفرت وی یغه د څوره ملګری ټولو په علماو نه نفرت وی هغه به ټولو به تبلیغ ولنه نفرت وی هغه به ټولو مدرسو نه به نفرت وی علماء سره محبت وکي ته پیغمبر سره محبت پیدا کی او یقین وکړه چې د څه خلکو سره ګریز هغه علماء نه نفرت هغه به پیغمبر نه نفرت پیدا کی هغه به قرآن نه نفرت پیدا شي هغه به الله نه نفرت پیدا شي بس به دا توجیه کوي چې راو سلموز سنت دي نو فرض نه دي فرض مو وکړو کنه ګوره سنتونه کام دی وګڼلو چې شي واجب نه پیغمبر ته کام وګڼلو به سبا واجب وي به سره واجب ته فرض نه ده کنه نو ګوره دا دین کې نور نقصان شو اخیری به سره غو فرض او شوستړیا شو یاره خدای په کې مو کارونه نه کوي بس نور ځان شي کوله نه دا غلطو خلکو ملګرتي دی واجب نه به ته په دین اسلام باندې به اثر کی الله تعالی دې موږ ته په دا خبرونه عمل کول توفیق نصیب کی امين برحمتک یا ارحم الراحمین